باندې ځواني راځي ما باندې خاني راځي بیا جذبې راپورته شوې بیا مې کوڅه خاني راځي हम हक परस्तों के एक कबीर से हैं जो डट रहे हक और सच पर उस लश्कर अजीम से हैं। हम यूं ही नहीं दस्तगिरे बाज जमाने से हम जिस जगह पर खड़े हैं किसी दलील से हैं। شکریہ ادا کوم د غیرتي تربورو شکریہ ادا کوم چې دوره په غیرت او په جذبې دوی چې دوره قوم جذبه ستا ولې چې منبر ته په فاصله دا موږ په خلکو په دا بيګو خیل ختم شلا بيګو خیل ختم شلا بل خبره نستا خاص کا اموره چې په څو درو دي هغه خلک موږ ته وایي چې بيګو خیل ختم شلا مینه محبت شریف افضل خان پر اظهار وکړل او د قومیت او متحد کولو یو کوشش وکړل ټولنا ولا خزو چې بيګو خیلو مختلفو سیمونو راتلونکو خلکو ته مبارکباد هوایم او خوشامدید هوایم چې دوره پلان ټیم چې د بیګو خان سلیکټرټي دغه پروګرام چې شرکت وکړو موږ درانه کړو موږ ذاتي مفاد وو انا مو بیاستا انا مو مخ چې جانا غوښتي وو انا شریف افضل خان ناست نو بیا موږ ته د چشواله وایو موږ دې بیګو خانو تاریخ د اثر نو یو تشکیل غواړو چې هغه کام چې احمد شاه ابدالي سره جنگ په جنگ درېدلی هغه کام چې د بر صغیر پاک و هند د مسلمانانو سالمیت جنگ یې لړا کړی و موږ هغه یو تاریخ غواړو چې کله د بر صغیر چې په سب کانټیننټ چې د مرحتو او د مسلمانانو باندې یو خوندیزي شور اصلاح نو شاه ولی الله نجیب الله دوله احمد شاه ابدالي ته خط ولیکه آج افغانستان حکمرانو چرایسا آج بر صغیر مسلمانانو دفاع کا رایسا دی بر صغیر مسلمانانو یو ډال جوړ سا نو احمد شاه ابدالي د لندن په لارې داسې راځي آج چې کله یې سخیل نه ګډېږي چونکې مخکې پانو پورې دا میواري واړی وزیره وه نو د بیګو خان 450 ګوړسوارو سره دسراجی ادی بر صغیر سالمیت جنگ لڑاو کوي او پسې چې څنګه قانون نشانه حیدر دا دغه څه په یو توصیفي سند وو د PhD سکالرانو تیسیس پسې دي دا د ریکارډ خبره ده نو بیګو خان دا د په بهادری په د جرأت نشانه حیدر باندې یو توصیفي سند ورکړي مشورې ولا جلسه ده د موږ جج صاحب دا اظهار کړه دا چې دغه جنا 91 لزه ریرو نو ملک صاحب تاسو به ما سپورټ کوو کنو جج صاحب دا خوته چې بیګو کام نه چوک دا ورک چیک سي ان شاء الله موږ ګروپ په سره ولاړی او داسې به سره ولاړی داسې بلی سره ولاړ چې خالی وټ پاور کوي ان شاء الله جان باور کوي او وخت باور کوي او مال باور کوي ان شاء الله تاسو موږ غلط فهمي ده چې یو عرب روپۍ ولګي کچېره په پیسو وې نو موږ مشران غزني خیل بار وخت پاس کېدل بل چوک باندې پاس کېدل اونو دا الیکشن چې ده دا د جذبې ده دا د جنون ده د په پیسو باندې الیکشن نه لړاو کېږي و چې کله تاسو موږ په اتفاق سره یو او په اتحاد سره یو نو انشاء الله دا خو یو دغه ده د جمعیت لاس آزاد ده او پی ټي آی لاس آزاد ده او که چېرې بل مور شیر خان وړی هغه لاس آزاد ده انشاءالله د دې ګټوبه باندې ده د بیګو قوم نه چوره کړي دي انشاءالله موږ دا تا سره وعده ده انشاءالله قدم په قدم به د سر روانو چېرې به په شانو سوره انشاءالله وټ خو مایتا ده جان خو مایتا ده انشاءالله د چوره وخته یو کال پاته ده اوس نه موږ دا اعلان ده اوس نه موږ دا کمپین ده انشاءالله چې د ټوله پارټۍ تیاره سي بیا بیا مقابله کوو او ډنکې چوټ باندې بیا کوو او کلی کلی ته دا هغه ورسوو چې موږ به انشاءالله دغه تیز چې مقابله کوو هر قسمه مقابله به کوو که پارټۍ ته یو ځای
کېږي. ډېره شکریه. السلام. بیګو خیل جمع سلیو د ټولو زه ډېره زړه نه شکریه ادا کوم چې تاسو خپل ټیم روباسه او دلته رالو چې موږ خبرې سماعت کړو. عزیزانو چې دا کوم قرآن کریم آیات ما تیر کړ هغې ترجمه دا ده کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. علامہ اقبال د دې آیت ترجمه په شعر کې کړې ده چې دا کوم قوم خپل حالت چې کله چې تر څو پورې په خپله بدل نه کړي خدای د هغه کوم حالت نه بدلوي. ډېرې جذباتي ډېرې ټلې او د قومیت د مینې نه ډکې خبرې وسوې او زه حیران وم چې ما خو دا خبرې چې کومې دو کولې ما چیرې دو سره دا خبرې نه دي کړې سوای د دې نه چې ما دو ته دا ورتېلي دي چې پکار ده چې موږ دا قوم ویش کړو. زه بېګو خیلو تاسو ټولو ته خواست کوم چې دا نن دا خبرې لږ کوټي په غور سره واورو. ډېرې د وخت حوالې سره ډېرې ضروري خبرې دي. 88 نه والا تر نن ورځې پورې دا سیاسي په میدان کې سوای دا 14 کاله ججي چې کومه ما وکړه او بیا مې نوکري نه استعفا وکړه نور زه دا والد صاحب مې نیکه مې ترونه مې عزیزان او کوم تکړه پښتانه ما بېګو خیلو چې لیدلي دي کوم ما بېګو خیل هغې پیمانې باندې پوره لیدلي دي. زه د په خپل قوم باندې مین سړی یم. بېګو خیل ډېر څرنګه عید نواز وویله ډېر تاریخي طور باندې په پښتو چې په سیاست چې د بېګو خیلو یو ریکارډ ده یو تاریخ ده. اکبر سیمت پښتون کلچر په کتاب کې وګورئ چې د مروتو او بیا ضلع بډو تاریخ کې آئینه میں د مروتو تاریخ او بیا د بېګو خیلو تاریخ وګورو. بېګو خیل چېرته مشرف خان پیدا کوي بېګو خیل چېرته خان میر خان پیدا کوي سرپرست خان پیدا کوي. دا نامونه دي چې دغې نه تا تاریخ درس کړه. عزیزانو دا کوم خبرې مقررینو وکړې زه په اسلام آباد چې اوس خپله بنګله مې ده خپل دفتر مې ده پیسو که منسټر ته او چې کوم عمر تېروو کله انګلستان ته لاړ شه کله امریکې ته کله کوم ځای ته داسې عمر خلک خوب چې ویني چې یاره دغه عمر مې مینده کړی. زه راغلی یم نن نه چې کله نه مې نوکري پرېښوده او زه سیاست ته راغلی یم زه بېګو خیلو ته ورځم کور ده او موږ کله یوه پسې روان یو او کله بل پسې روان یو کله یو ایم پي اې جوړوو کله بل ایم این اې جوړوو او وجه دا ده چې اډو نتیجې مو راځي وایي جي کبیر خیلو دوره دي جے یو آئی دوره دي پي ټي آئی دوره دي وایي چې بېګو خیلو دا معیاري تاسو په ګټلې ده په شفقت الله خان باندې ولې چې له بېګو خیل نه واخله تر سمندي پورې یو دا ډلې مې وباسه نورې ټولې اډې 4200 لیډ بېګو خیلو ورکړه شفقت الله خان ته په مخالف امیدوار باندې او په جیاوي امیدوار باندې هغه لیډ و چې کوم نن شفقت الله خان معیاري کرسۍ ته ورساوه او په دې باوجود چې دوه درې اډې و چې موږ د چوک امیر وینا دې وباسه چېرته به موږ ووټ ټیم زیات لا کم پاته سلی او چېرته موږ 850 لیډ د پرنګې چې بېګو خیل چې 750 لیډ ده په سمندي چې 500 لیډ ده په ګلابي چې 450 لیډ ده په میرالمي چې موږ 350 لیډ ده په فتح خان چې موږ 350 چې ایم پي ایس
انا دې نه زیات دولت زمین نه ولرسو چې زه MPS ما د الله په ذات قسمي چې نن بیګو خیل په اشتراک سره په یو سړي باندې پګړۍ کېږدو زه به اولنی سړی چې سړي پسې به روان یم او وخت سړي قیادت چې به زه هره قرباني پیش کوم زه دا غواړم که نوکرۍ راځي که ملازمتونه راځي موږ وس نسته بېوسه یو واټر شروع شي بیګو خیلو کلو بجلۍ بند کړي ولې چې ډېر کمزوري ورته ښکارو چې کم ظلم کم کفر ماتېږي کم زیاتوب کېږي بیا بیګو خیلو سره کېږي هغو بیګو خیلو سره چې کم بیګو خیلو سردودي پیدا کړې ده هغه بیګو خیلو سره چې کم بیګو خیلو د خانۍ د تکړهتوب د قیادت د سپینې ګوند په دغو مروتو ګمراني وه خو نن موږ سره دا کېږي چېرې 150 کالو چې مو واورېدل چې چېرې یوه پارټۍ په موږ کرم وکړ یوه خان را باندې کرم وکړ یوه لیډر را باندې کرم وکړ ملنګان را جوړ شول بېروزګاره موږ یو خوار موږ شلو دښمنیو چشتن موږ شلو په نشو اخته موږ شلو ولې قوم د تقسیم ده څوک دالې روان څوک دالې روان څوک مخته روان څوک شاته روان او بیا دغسې قوم مقدر دغه یي چې نه به نوکري مې نه لګیا یو پلار مې لګیا و پریشر پمپ ته یو داسې کلی مې نه پرېښه بیګو خیلوال چې ما اوبه نه یې وررسولي یا ما پریشر پمپونه نه یې بچه کړي یو ورته بیا هغه بیګو خیلوالی جوړ کړو چې کوم بیګو خیلو نام په دغې مرادخانۍ باندې ایجنډې غوندې به لیراو کېدو آیا دا نه اوس کوو چې موږ به یو یو دا وعده کوو را سره چې موږ به په بیګو خیلوالي رچګېږو آیا دا نه اوس کوو که نه کوو تاسو نه پته کوو داسې غلي راته ناست یو او داسې خاموش یو تاسو جذبه نه لرو تاسو ته زړه نه وایي نو راکړو لاسر چیکو موږ نن دا عهد ده دا موږ لوز ده چې